د پی ایس ایل 2025 د پاره چې کم کھلاڑیانو خپل اویلیبিলিټي شو کړی د نو پاغه باندې د پاکستان څخه صحافیان او د انډیا هټول صحافیان دا تنقید کوي چې پی ایس ایل اله بلا ریټایرډ کھلاڑیانو خپل ځان اویلیبل کړی دی مطلب صرف ریټایرډ کھلاڑیان هغه لورغلي دي او چې کم نوې ینګ ټیلنٹ ته هغه پی ایس ایل ته نزي اوس دا کم کھلاڑیان چې ریټایرډ نه دی او د پی ایس ایل ته راغلي نو کې هم موستلی هغه کھلاڑیان دي چې کم د کم سترګو آی پی ایل ته او په آی پی ایل کې هغه نه دي سلیکټ شوی نو هغه نه پس هغه پی ایس ایل لپاره ځان نو دې کې څه غلطه خبره نشته ګوره هر کھلاڑي غواړي چې زه پیسې وګټم هر کھلاڑي غواړي چې زه کرکټ وکم نو چې یو لیګ کې سلیکټ نشي نو بل لیګ لبا خو خامخا اپلای کوي حکم خلک چې وایي چې ریټایرډ کھلاڑیان نو ریټایرډ کھلاڑیان هم دي خدا غټ نمونه دي او دای په پی ایس ایل کې چرته گیم نه دی کړی لکه ډیوډ وارنر شو ډیوډ وارنر په فرست ټایم په پی ایس ایل کې گیم کوي دینه علاوه نور چې کم ریټایرډ کھلاڑیان دي لکه الیکس هیلس شو ټام کولر کیډمور شو دا الریډي ریټایرډ دي ټیم ساوثي زما خیال نه دی ریټایرډ ټي 20 گیم کوي مارټن ګاپټل چې کوم دی دا الریډي ریټایرډ دی نو ډیر داسې کھلاڑیان چې اپلای کړي دا د پی ایس ایل 2025 یعنی 2025 د پاره خو پاغي باندې دا تنقید کیږي چې دا ریټایرډ کھلاڑیان دي دا هغه مطلب داسې ښه کھلاڑیان نه دي کھلاڑیان ښه کھلاڑیان دي نمونه چې کوم دی هغه هم میسیو نیم دي بگ نیمز دي مطلب د کرکټ په دنیا کې غټ نمونه دي نو دا د پی ایس ایل انټرېسټینګ دی دا خبره پرې چې دا ریټایرډ کھلاڑي دی او دا مطلب د آی پی ایل نه زیاتی شونه دی خو راغو که هر څو شو خو د پی ایس ایل کپڑے باچای د پی ایس ایل ټریک سوټ باچای د پی ایس ایل ریپرزینټیشن باکای که هر یو کھلاڑي دی که ریټایرډ دی خو نوم خو غټ دی کنه برانډ کھلاڑي خو دی کنه نو په دې خبرو باندې سه ټایم نه دی ویسټ کول پکار کرکټ انجوای کول پکار دی